عبادت تی نکاح څه شی دی عبادت تی څنګه چې مونږ عبادت تی داسې نکاح څنګه چې تلاوت عبادت تی داسې نکاح څنګه چې ذکر عبادت تی داسې نکاح ټول نه وای څنګه چې زکات ورکول عبادت تی داسې نکاح څنګه چې عمره کول عبادت تی داسې نکاح څنګه چې حج ادا کول عبادت تی داسې نکاح څنګه چې جمعه تتل منځ کول عبادت تی داسې نکاح نکاح څه شی دی ټولي وای نکاح څه شی دی استاد سره تاسو کوم چې نکاح عبادت شي څنګه چې منځ عبادت دی تلاوت ذکر حج عمره صدقه او زکات او روزه عبادت دی داسې نکاح نه په عبادت کې غانا بجانا پکار دی په عبادت کې ډنګ ډنګ اجړاګان ډمان کنجران راوستل پکار دی بیا خو منظم عبادت دی هغه کې یو کس دی منځ کوي بل دی وتا ډول وای بیا خو تلاوت هم عبادت دی هغه عبادت کې یو کس دی تلاوت کوي بل دی ورته غډیږي نکاح عبادت دی او په عبادت کې غانا بجانا ډنګ ډنګ دیګونه او ټیپونه لګول په عبادت کې جایز دی په عبادت کې تاسو ټول دا وی چې نکاح عبادت څه شی دی او په بل اعتبار سره د تمام پیغمبرانو سنت دي بلکې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت دي نو نکاح سنت هم دي څه شی دی نکاح سنت دی او سنت د محمد رسول الله طریقې ته ویل کېږي د ماخام د فرض او 3 رکعات فرض نه پس چې 2 رکعات مونږ کېږي هغه ته سوي ټول وایي سوي ورته اغم سنت تی دا وادم سنت تی چا داونه چې په جمعات کې د ماخام د فرض نه پس 2 رکعات سنت کوم یو سنت عمل دی د مرګر را ل تماشا راوستا او چې ستا وادي یره جمع خو نه کول خو د مرګر را ل تماشا راوستا نو په سنت کې تماشا راوستل جایز دی یره دا مرګر می خپه کېدنه دی چې مونږ به تماشا درولو نو نکاح واده عبادت ته څنګه چې موږ تلاوت ذکر حج عبادت ته نه دا حاضر مجمع زه خبر راغونډو دا حاضر مجمع دا عزم کې دا نیت کې زمونږ په کور کې په خاندان کې په برادرۍ کې د واده موقع راغله نو واده عبادت دی نو په عبادت کې وګانا بجانا ډنګ ډنګ دپړې او باجی ډمان او کنجران او